د سوات کې غیرت په نوم یوه زنانه قتل کړې شوې ده. په مبینه توګه زنانه خپل رور په ډزو باندې ویشتله، کومه چې د 15 بچو مور وه او څه موده وړاندې د خاوند نه طلاق اخیستی و. پولیس د پیښې مقدمه درج کول نه پس تفتیش شروع کړی دی. تفصیل معلومو سوات کې د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز، تفصیل نه مو خبر کوي؟ جی نور بالکل د سوات تحصیل مټه دورشیله کې دغه پیښه شوې ده پرونو. نن چې دی پکې پولیسو باقاعده اف آی آر کړی دی او پولیس چې دی نو په خپل مدیریت کې د غیرت په نوم باندې د هغه ښځه چې د هغې 15 ماشومان دي او دوی چې دی نو څو ورځې وړاندې چې دی نو د خپل خاوند نه طلاق اخیستی و، دا وژله شوې وه. پولیس وایي چې د دې مړی په کمره کې پروت و او ګاونډیانو چې دی نو پولیس ته اطلاع ورکړه او بیا چې دی نو پولیس په خپل مدیریت کې چې دی نو د 2 کسانو چې یو د دې رور د عمران او بل د دې تره زوی د حیدر علي د هغې چې دی نو په ضد باندې مقدمه 302 یعنې د قتل او د آنر کیلینګ د غیرت پر نوم هغه درج کړې شوې ده. پولیس وایي چې 2 ملزمان شکمن ګرفتار کړی شوي دي او نوره مقدمه روانه ده. پولیس دا هم ویلي وایي چې په دې مقدمه کې چې دی نو نه اوس سوله کېږي او نه چې دی نو په دې کې یا مفاهمت کېږي، ځکه چې ماشومان چې دی نو هغه واړه دي او چې کله هغه لوی شوي نه نو تر هغه پورې به دغه ملزمان په جیل کې. په دې موقع باندې نور دا هم وایم چې په سوات کې د غیرت په نوم باندې د وژنې سیوا شوي دي او دلته چې کوم غیر سرکاري ټولنې دي هغې تر مخه تر دې دمه په سخت کال 19 ښځې چې دی نو د غیرت په نوم باندې وژلې شوي دي. خو د بده مرغه په دغه مقدمو کې تر اوسه پورې نه ملزمانو ته سزا ورکړې شوې ده او نه چې دی نو هغه یې سزا چې مخامخ کړی شوي دي. د دې وجه هم دا ده، پوهان وایي چې د غیرت په نوم چې کومې وژنې کېږي کوم خلک چې د هغې چې کوم رشته دار هغه نه اون کوي او پولیس په هغې کې چې دی نو مقدمه درج کړي او پولیس بیا د هغې مقدمې هغه پیروي نه کوي، نو ځکه ملزمان خوشي شي یا ملزمان ته سزا ورنه کړی شي. جی مننه نیاز احمد خان تفصیل لپاره.